بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د اف ام 93 ریډیو دلبر قدرمنو اوریدونکو، زه خالد منصور یم او ما سره په پروګرام کې الفان شرپو دی. پروګرام نیوز راوند اپ دی. څنګه چې تاسو ته پته ده، د هر ګل دروازې نه واخله تر د جمعې دروازې پورې، د 8 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې ماسخوتن نیوز راوند اپ پروګرام ستاسو لپاره پیش کیږي. په دې پروګرام کې مونږه مختلف ایشوز باندې خبره اترې کوو چې کوم پر ورځ کې تیر شوي، او د سره سره مونږه چې کوم ایشوز په مونږه تراپی خوې په مستقبل کې پاغه باندې خبره اترې کوو، ور سره چې تاسو کوم مسایل نو پاغه باندې هم خبره اترې کوو. نن زمونږه پروګرام چې دی هغه عموما ډېر زیات مهم دی. مونږ په نننی پروګرام کې د مختلفو واقعاتو احاطه کوو کوم چې مونږ ته په نن ورځ کې مخې ته راغلي دي. الفان شرپو پروګرام کې ته هر کله وایم ډېر زیات مننه کوم خالد منصور څومره اوریدونکو چې ټول ته سلامونه وایم، بلکې د دلبر رادیو د پیج د لارې پروګرام نیوز راوند اپ چونکې دا ټول خبر رواني او دا تاسو کتی شوزه دی پروګرام ته چې کې ناسم زما په موبایل یو کال روان دی. نو دا یو خوراکي د سٹارټ بوم د دین واخلو چې دی سره 200 روپے وي. نو هسپتال ته لاړه، دی درس خوړلو 400 هسپتال ته چې دلته لیدا. نو الته کې ورته د ټي ستن چې کومه دا واخلې ده. نو هغه ورته چې دا بار نه راواله، چې بار ته تللی د ناغي ورته چې یاره دا خو په 200 روپے ده. نو بیا ورته دا خوراکي وي چې یاره یو 100 روپے خو پکې راکه، ما خو ځان صدقه پیسې چې کوي خو کم کنه. نو بیا ورته مینه زاری کړی دي. نو د دې دا ګیله ده چې دا ټي دا ستن خو چې کومه ته په هسپتال کې ملوي ده، خو لکه مخکې به دا کې دي دا اکسیډنټ چې وشي کنه، یو څوک درز خوري، موټر سایکل را پروزي دغه شي. نو دا د دې خبره ده. نو غوځه متام په سو خبرو کړي. نو دا غي کال په مخ کې سارم کړو، خو ما ورته ما ته پروګرام کرا یادې. نو ما د نور پروګرام چونکې نن زموږ ډېر اخم ټاپکونه لري په دغه پروګرام کې. ټول نزيات هم دادي طلب خان ګوره دا هم په دې باندې دي چې د دې ډایرکټ تعلق د یو عام وګړي سره دی، د مو سره طبقه سره دی. دلته کې بخنه غواړم، دلته کې پرونه په هسپتال کې یو مسله شوې ده د 80 روپو مثال په تور، یو کش پېټول د 80 روپو مسله، د 50 روپو مسله په مختلفو ټیمونو کې دا مسلې دلته رواني. نو دلته کې په کروڑو روپو لکه کوم چې یو وي 24 یو وي 24 تاسو سره دی او تاسو سره دی. نو دغه څنګه د حکمرانانو جنگ روان دی په خپل کې دغه شان دي بیروکراټ هم غوري الف خان په خپل ځای باندې دا خو چې کله ته د کروڑو روپو د حساب کتاب ته پته نه لګي او ته چې تاسو سره دی زویم چې تا ما سره دی. او په دې لړ کې خلک یو بل پسې کنزل ویل کوي، بد ردوي خلک ټوپک رالي، پولیس پکې ول کیږي. او بیا یو زنانه چې دا ناغي سره د کرای 100 روپے سره نوي او هغه ته تلکه دا چلونه کینو دا څه شي شو. او داستن به ما کتلې و دا په دا داستن نه د لبخان دا زمونږ د قام مجموعي به حصي ده. داستن چې دا زمونږ د قام مجموعي به وسی ده، زمونږ د حکمرانانو به حصي ده، زمونږ د قام مجبوری ده به وسی ده. دا 100 روپے یا دا 200 روپے نه دی، دا زمونږ د قام مجموعي توګه باندې هغه به حصي خیو چې دا بل پرونه 400 هسپتال ته ډاکټرانو ټوپک وروړي، پس ترمنځ شو انتظامیه ترمنځ شروع وکړه. خو 59 لک روپے څه شوي، د دې نه مخکې 65 لک روپے چرته شوي کنه. لکه په دې باندې خبره پکې دا چې دې پیسو بس لکه څه دغه کی کنه پکارو چې دا بیا پریس ریلیز کې دغه شی وي چې دا چا ایستي دي او د دې بس کی ګوره الف خان شر پسو شو. ضروری سیز دا دی چې را خفغان په سر هغه په ډیوټي باندې هغه خفغان په مس منیجمنت باندې خفغان راغی کنه په داسې سیزونو په هغه باندې خفغان راغی چې کله هغه خفغان لاړو تو مېمه ته د تو مېمه نه شرط لاړو. خو چې کله شر او نظام هغه بیا که د هسپتال د چار دیواره یا د یو کمرې یا د یو بلډینګ ترمنځ پاتې شو نو ټیک ته نه. چې کله خبره بیا پولیس ته لاړه نو د دې مطلب دا دی چې دا خبره پبلک شو، چې پولیس ته لاړه نو دا خبره پبلک شو. نو چې کله پبلک شو نو پکار دی چې بیا د دې خبره تعین شوی چې دا خفغان په څه خبره باندې راغلی وو او روغه په څه خبره باندې وشو. نو چې د دې دوه خبرو تعین شو نو د خلکو دړونو نه باغشي دغه شی. بالکل. خو مخه خبره دا کو چې په ایمرجنسي کې به دوايان وي، ډریپونه به خل دا یوازې 400 هسپتال مثلا نه، خو شپ قدر هسپتال ته لاړ شو، خو تنګي هسپتال ته لاړ شو، خو د پښتونخوا نور هسپتالونو ته لاړ شو. خو دې خوراکي خو لکه یو انکشاف شانتي او معلومات غټ معلومات راکړل چې هغه خلک چې په موټر سایکل درزو خوري، په گاډي کې جنگيږي، په ایمرجنسي حالاتو کې خودوم رس انجکشن وی کنه. نو دغه ټیم کې مریض پروتي او ته ورته چې بار تراشه لکه د رزړ هسپتال چې دننه اخو زده ماشومان دي، خو چې د ستنې ضرورت شي نو دغه هسپتال او د بار د مارکیټ دومره فاصله ده کنه چې ډیره کافي فاصله. ګوره لبخان ماته ته بیګا یو خبر وکړه چې زمونږ مشران چې
د اشنغر خلکو ته ورسره د غیر چاپیره چې کومې سیمې دي د دې خلکو ته په پیښور کې درې ځایونه معلومو. اول ورته د ګوړې منډۍ معلومه وه، بیا ورته د مالګو منډۍ نمک منډۍ معلومه وه، بیا ورته سنیما معلومه وه. ځکه چې دوی به ګوړه خرڅه کړه نو بیا به د ګوړې نه واپس دوی لاړل په مالګو منډۍ کې به خوراک وکړه او بیا به دوی سنیما ته لاړل فلم به یې کته. ته اوس ماته ووایه چې مونږ د اشنغر خلکو ته د غیر چاپیره سیمو خلکو ته مونږ په پیښور کې مونږ ته صرف د ډاکټر ځای معلوم دی، مونږ ته صرف ډاکټر معلوم دی چې رقم ډاکټر په کوم ځای کې کینی. دا د څه د وجې؟ دا ځکه چې دلته مونږ ته معیاري او ارزان علاج، ارزان خو یو ځای کې نشته خو معیاري علاج کم از کم مونږ ته نه ملاویږي. او چې کله بیا ګوره دا خلک ته ماته د ووایه چې د دې اسپتالونو د کروڑو روپو سالانه بجټ دی، د کروڑو روپو، او دا سالانه بجټ د کروڑو روپو چې دی نو دا د عوامو په ښه باندې نه راځي. نو بیا عوام په دې بلډینګونو باندې څه کوي؟ بلډینګونه عوام سټي په هغې کې خو اوسېدی نه شي که نه. چېرې دا کم خلک په جمپلو کې اوسېږي چې دا خلک راشي او دا پکې دیره شي ځکه چې پخې کمرې دي، هغه سیزم نشته دی. دلته کې تا ته د سر د درد ګولۍ نه میلاویږي، تا ته ایمرجنسي کې فسټ ایډ نه میلاویږي، تا ته نور سیزونه د سهولت دا ته نشته دی. نو خلک په څه بالکل خالد منصور خو بل ډېر مهم ایشو طرف ته راځو. نن خو ته څومره سوشل میډیا ګورې نو په هغې باندې یو کلاړي دی هغه د افسرانو وړاندې چې کوم دی کومه ټراپي ورته ورکي نو په هغه ماته کي او هغه بیا خپل دا موقف ښیي چې یاره یو خو پرون ډېره زیاته ګرمي وه دوپ او د دې باوجود چې کوم دی موږ په ګنټو انتظار وکړو او افسران د اے سی نه را دغه کېدله او هغوی چې کوم دی د هغې په وجه باندې موږ دا ټراپي ماتو او هغه کم کیس چې کوم دی نو هغه هم ورته واپس ورکړی دی. بیا په دې کې دویم یو موقف راغی، دې نه مخکې هم زموږ په دې رادیو یو پروګرام وشو، دلته کې د کوچ چې کوم دی نو د یو کال نه دوی تنخواګانې بندې دي، یو نیم کال نه بندې دي. دلته کې د یوې لوبې کوچ نشته دی، دا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس د عالمي معیار سپورټس کمپلیکس دی او په دې کې کوچ نشته دی. دې وخت کې د درمسال یعنی د قبرستان تصویر پیش کوي دغه. نو هغې بیا دا و چې یاره دا خو زموږ لپاره ډېر ښه ټورنامنټ و. دویم یو موقف راغی او موږ ته چې کوم دی نو کیش دغه هم رالل، خو بیا پکې یو دریم چې کوم دی هغه راغی او هغه وایي چې په دې 400 کې 4 ګراونډونه دي، د پړانګو دی، دلته کې دی د تورمزو هغه دی او تورمزو هغه 15-16 کاله مخکې چې کوم دی نو 45 لک روپۍ د ټیکهدار پاتې دي. نو ټیکهدار هغه تښتېدلی دی، هغه ځای پرېښی دی. اوس هلته چې کوم بلډنګ و نو هغه هم دیوالیه شوی دی او په هغې کې څښا ګاس او یو څه بل څه چاته پیدا نشته کي ډېر زبردست دغه دی. خو دلته کې دا کوچ وایي دا تورمزو کې کوم ځای کې دی لوکیشن؟ های سکول کې که نه په دې مین روډ باندې دی. دا وایي دا یو کوچ چې یاره د یو کال نه زموږ تنخوا بنده ده. دغه ځای کې دې کې چې کوم د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم ځای کې فوټبال ګراوند دی نو دلته کې چې بال ووایي نو هغه بال کورونو ته لاړ شي. دوی وایي چې موږ بار بار ډیسو ته وایو چې دلته کې جال دغه کا، خو وي تر اوسه چې کوم دی نو هغه جال نه کوي. نو چې زموږ نه بال لاړ شي نو هغه بال چې کوم دی بیا دغه کور والا شي ولې هغې هم بدتنګ شو هر وخت یې خو درته نشي راویستی. نو دوی ورته هغه جال قدرې نشي نه دوی نه بال روک شي. په 16 اګست چې دوی دا کوم ټورنامنټ را کړو نو دا ټورنامنټ ګوره دوی پرون په میډیا باندې وښودو چې یو داسې ټورنامنټ شو او په دې ټورنامنټ کې د سره د فنډ استعمال نه دی شوي. دې کې یو ټیم 4 میچه کړي خو د شب قدر نه راغلی خو تنګي نه راغلی، د هغوی 15,000 روپۍ لګېدلې دي خو دوی ته توجه نه ده ورکړې. دغه پیسې چې کوم دی نو دوی لګېدلې دي او پرون یې صرف رنر اپ له کیپټن له ټراپي ورکړې ده او چې کوم وینر و هغه له ټراپي ورکړې ده او ورسره چې کوم دی نو 100 زره دغه به ورکړي. بل دوی دا و چې دلته کې کوم د واښه راختلي دي نه دې واښو د کټینګ مشین نشته. ګوره د عالمي معیار سپورټس کمپلیکس او بیا د پړانګو سټیډیم چې کوم دی هغې کې چې کوم دی دا دی هغوی و چې تر اوسه دا 2-3 کالو شو چې یو ایم پی ای MNA چې کوم دی دلته یو ټورنامنټ سپانسر کړی نه دی نه تپوس کړی دی. د 2 کالو نه دلته کې فنډ نشته دی. په دې ټورنامنټ کې چې کوم دی 18 ټیمونو برخه اخیستې وه کوم چې په دې 14 اګست د جشن آزادۍ حوالې سره ټورنامنټ را جوړ شو. دې کې نه چاته ټي اے میلاو ده نه ډي اے میلاو ده نه بالکل د ټي اے ډي اے نه چې کوم دی دا دغه شوي ده دوی 15,000 روپۍ لګېدلي. بل چې کوم دی نو پلیکس ګوره ټورنامنټ کېږي د جشن آزادۍ حوالې سره نه پلیک شته نه کورسۍ شته او دوی چې راغلي دي میچ له نو دوی ته ګیټ بند و
دونه د پرانګو سټیډیم چې دومره غټ سټیډیم دی د هغې ګیټ ورته بند و نو بیا دوی معلومات کړی دی او هغه چوکیدار پسې کور ته تللی چوکیدار نه چابي روړې ده او بیا ځان ته چې کوم دی نو هغه ګراوند دغه کولو کړی دی بل یو دوه خبرې درته نورې مخې تږدم نو په دې باندې نو دوی دا وایي چې د پړانګ ګراوند چې کوم دی په هغې کې کبل راختلي په هغې کې غټې غټې کندې هر وخت چې کوم دی د انجري چې کوم دی نو ښکار کیدی شي دا وي صرف د پیسو زیاده او دا چې کوم دی کیمرې د خده پورې بل 2 بجې وي چېرته مړه میچ په دې ګرمۍ کې چې 2 بجې ته موږ باندې میچ کېږدي او په خپله دې په نظر نه راځي بل دې کې د وابډې کلاړیانو وي دوی لپاره 2% کوټه ده هغه 2% کوټه وي زموږ چېرته لاړه علم خان 3 موقف ته پیش کړل یو د هغه کلاړي موقف چې کوم ټرافیک ماته کړی و یو د هغه کوچونو چې کومو دا منلې د چیر دا ډېر ښه ټورنمنټ شو مونږ ډېره خواري وکړو دغه او یو د هغه کوچ چې هغه وی چې نه دا سہولت دلته کې نشته دلته مونږ ته دا تکلیف دی دا درې خبره شوې اول به مونږ ملکی کچ په دې خبره باندې لاړ شو سروز مخ کې یو کلاړي دی ارشد ندیم نوم دی هغه چوکۍ شته دا جولیان ترو هغه کې هغه ګولډ میډل ګټلې دی په ګولډ میډل باندې راغه ته 13 کروڑ نه زیات 35 کروڑ نه زیات شو 35 ښه بس دا روان دي 35 کروڑ روپو نه زیات هغه ته ملو شوې د ټول نړومبي خو دې ته قتل دي چې تاسو یو کلاړي لا دا کلاړي تل دي دغه ځای تاسو هغه لا 25 ګرام باندې خو زبستیک شو هغه تمغه غټله په تمغه باندې تاسو هغه لا 35 کروڑ روپے ورکړي انعامونه 35 کروڑ روپے نو وسول وزیر اعظم 15 لک روپے چې کم دي د جیب نه اعلان وکړو 50 لک باچا 50 لک ها 50 ما یو 15 لک دي 50 لک ها بس وزیر اعلی وزیر جیب خیر خو لک بس خو دغه جیب زمونږ د ټولو یو جیب خبره نه ده په دې باندې مونږ نه دغه خو صرف دا خبره کوم چې لبخان یو طرف ته دا دغه دی ها یو طرف ته معیار دادی بل طرف ته معیار دادی ګوره ته به اوس ماشومان به وایي چېره موږ ډو نور څه کار کوو نو بس خو ټوله ورځ باندې به بس لوبې به کوو که یو ځل بس شي کلیک شو نو لاړه دا خبره زما یو سکنډ زه راځم دی خو بل طرف ته ماشومان چې دي نو لکه ته وایې چې د عالمي معیار سپورټس کمپلیکس شته په هغې کې سهولیات قدر ته نشته یو کوچ یو لوبې پکې نشته د یو کوچ نو دا چې کوم لګیو نو دا څوک یو دا اوس چې دلته راغلي نو ماته تاسو د دوی تنخواګانې نشته مې کاکاګا تاسو څوک یې وي مې کاکاګانو تاسو کې دا وي د کرکټ دی دا د فوټبال دی او دا د والیبال دی نو دا 3 کوچونه چې دلته کې وو 3 کوچونه راغلي و غي مطمئنو دار یو سیز نه نن دلته مطمئنو پدې چې څه چل شي خو د دینه ما یو میاش مخکې د دوی سره دغه د صوفي صاحب دوی سره مې انټرویو کړی دا دوی ډېری ګیلې سرګندې کړې دي چې موږ ته تنخواه نه ملاويږي ما سره په ریکارډ باندې لري په نن لفظان دوی د دوی تنخواه سپورټس ته طرف نه د سپورټس نه طرف نه نو دوی ته چې تنخواه نه ملاويږي نو دوی دغه پترس کې و چې لکه موږ به کار نه کوو نو کار خو نه دوی خو شوقیه خو راځي خو لکه دوی چې کم نه نو دا غ ډیلی ویج شانتي سیستم دی دوی هغه نو دوی له هغه دغه نه راځي زه نو تاسو چې دی کې څه چلو شي ګوره زه دې کې دا وایم کنه چې په دې نوم باندې دنیا سپورټس ډیسټریکټ سپورټس افیسر شته کنه او زنانه ده د ورسته نه ګډوډ دي بالکل توجه نشته دي بالکل چې کم دنو ګراوندونه دغه شو نه دا زما تنګي ګراوند چې کم دي تر اوسه هغه چاته والا شوی نه دی سوچو کا دومره لوی ګراوند ته وګوره او چاته والا شوی نه دی او وخت چې کم دي دغه دي نو خدا اسرار بوري نه څه خبره نه دغه خمون کړو او دا کریډ چې کم دي دا بالکل پدې د تزه تحسین پیش کوم خالد منصور سے دا خو مونږه په خټک سے باندې په خپل دغه مقصد باندې کړو چې دا کاغي کړو بالکل نو مونږ کړو کنه دا مونږ کړو او بیا چې کله دا سیاسي خلکو ته دغه پدې چې پاغه کوم هند پمپ لګیدل پاغه باندې سم زما بورډ لګیدل زما نمبر په موبایل اوسم شته ما پکې هند پمپ لګولې دي په دغه سرکاري ګراوند کې ما خپل هند پمپ دا ګور سونه خبره ده زه ته ما چې لکه خو اوس چې کله څو کال شنو نو هم ګوره چې خلک غم نه کوي سو کوم لکه عمران خان صاحب خپل یو سپورټس مینو کله چې راغی ما بل یو خبر کتن په پنجاب کې ټول د سپورټ ګراوندونو کوم اکیډمي وغه بند شوي بیا شهباز شریف حکومت چراله مریم نواز ناغه کولو کړی او دم په دې ارشد ندیم باندې دا خبره مه تراله ارشد ندیم چې کم دین هغه ته ماغه شانته وسایل نه دی ورکړی شي چې په کومه طریقه باندې لري د انډیا چینل په هغه باندې باس مباحثه کوي بار خلګه 62 نمبر ته چې کم دینو د 177 نه خو د 77 د انډیا نه موږ ډیر زیاده کړو چې انډیا شپږ سلور وګټلی
شپږ سلور یو ګټلې په دې دغه ټورنامنټ کې موږ صرف یو ګولډ میډل ګټلې خو په یو ګولډ میډل کې موږ ډېر مخکې چې کم دی نو رالو هغه یو لویه کامیابي په کار ده چې هر سړی ول انعام ورکړي دا د انعام قابل دی د انعام مستحق دی خو دې چې ته نو هېڅوک هم ورسره نه و چې راته نو وزیر اعظم بې زه به وله ورځمه نو وزیر اعظم لا نړه بیا مریم نواز چې کم دی نو هغه دغه ورکړه خو زه به لوکل ګوره ته خبره چې کومه ده ته هلته کې دغه کړه بس زه بیا به چارسۍ ته راځمه د پړانګو سټېډیم د پړانګو سټېډیم چې چوکیدار یې ولې کار نه کوي زه دې تپوس ته چا نه وکړمه د ډي سي نه ډي سو نه د ډسټرک افسره ده دی چې هغه راځي نو هغه ډیوټي نه کوي نو د هغې خلاف به څوک کاروی کوي دلته کې چې کوم دی نو کبل پکې راغتلي د کټنګ مشین یې نشته د هغې به زه چا نه تپوس کوم غټې غټې کندې دي پکې دارې په 14 اګست باندې ټورنامنټ شوي د دې پڼ تحقیقات ته وشي چې یو پکې پلیکس نو یوه پکې کرسۍ نه وه یو پکې نو بیا یو ګوره یو کلاري د څوکیدار کار څه واښه کټ کوله یو د چوکیدار یو د مالی ګوره دار څه پکې نو نه مالی کار کوي د چوکیدار کار کوي د دې خلاف ولې کارونه کوي ګوره یو کس چې کله د افسرانو د وړاندې هغه افسران ورته داسې خوار ګوري زه وینم چې ډي سوم دی او بل هم د سپورټس غټ افسر دی یو بل هم دی او هغه په هغه کپ باندې هغه ټراپي چې ټراپي د بالپین ولې نه وي انعام یې که نه او هغه دونه دړه د سوخته چې کوم دی نو هغه انعام ماتوي د موقف څه چې ما ولې د موقف دا دی چې موږ باندې په دې ګرمۍ کې څه 3 غنټې په موږ انتظار وکړو او دوی ایسیګانو نه سره خوځېدل نه د ایسیګانو نه بار راوتل نه نو هلته رنګ خرابېږي که نه د ایسي نه بار چې راوځې نو لکه مسله ده هغه بس په دې پینو افسر به نه چېړې په دې ګرمۍ کې چې هغه د ایسي نه بار روځي خو هغه ډي سي وي خو هغه ایسي وي خو هغه د بلې محکمې وي خو د بلې محکمې وي خو د سپورټس دا وي نه نو چې افسر په ګرمۍ کې نه چېړی چې ګرمۍ کې دغه ګرمۍ کې په یخنۍ کې به یې نه چېړی چې یاره یخني کېږي نو دی به په څه وخت کې چېړی دی به بیا هم په دغه طریقه چېړی چې هسې خوار یې ورته کتل په مخ یې څه پاتې شو چې یو کلاړي چې کم دی هغه پیسې هم ورته ورغورځوي چې ورک شه ستا دا انعام دی دا واله پیسې هم واله او ټرافي ورته هلته کې په هغه دغه کې ماته کړله او خلک ورته چغې وایي څه ورته وایي به زما ټرافي ده ما ورته ماته کړه او بیا هغه خپلې خبرې کوي او په هغې کې هغه وایي چې یاره مونږ څو ګنټې انتظار وکړو د هغه موقف هلته بیلو خو دلته کې د پړانګو دا چې په بل موقف راغی د هغې دغه دپاره چې کم دی د کراس دپاره څه دا 2 کسان چې کم دی نو راغلل هغوی خپل موقف ورکړه چې ډېر ښه ټورنامنټ دغه شو دا د دوی چې کومه خبره وه نو دا خبره په دې باندې وه چې پرنره په دوی د ښار په وجه باندې یعنې دوی بیللې ده نو دوی ته هغه غوسه وه نو په هغې باندې چې کوم دی نو دا ټراپي ماته کړله نو دا د هغوی موقف دی په دغې باندې خو دې وخت کې د ګراونډونو ډېر بدخال دی د تورنزو ګراونډ د تنګي ګراونډ د پړانګو ګراونډ حضر نو ته ماته لږ ووایه که نه د څه حال ښه دی د وړو حال ښه دی د غوړو حال ښه دی د بجلی حال ښه دی نو چې ته داسې خبرو کې نو ما جان کې د منیجمنټ حال دی ښه دی ګوډ گورننس حال دی ښه دی د سیاستوالو حال دی ښه دی د معیشت حال دی ښه دی د څه حال دی ښه دی نه د هسپتال حال ښه دی که نه ټیټسن پکې میلاویږي او ټیټسن پکې میلاویږي خو نین او نسته وار سړی مورچه دی ګوره هغه یو خبره وکړله وي ګرمي په ګرمۍ کې چې کم دی نو کلاړیانو خپلو کې جګړې موکړلې ګرمي سړي پرون ګوره ډاکټران کیدی شي بجلي تللی وه خو ډاکټر کار دماغ کار نه کوي بس ټیک شو زه ستا دا مې ومنله هغه خو خپله ټراپي ماته کړه چې ویې چېرې لکه ما احتجاج یې خپل ریکارډ کړ د بیبي به څه کوله چې دا ټیټې ستنې په هسپتال نه راوشته دې بس احتجاج کو دې به خپل سر دیوال سره و او چې سر یې والي نو بیا به تیرې کري ورسره نه وه 100 روپۍ چې کوم دی هغه خو ته خو خالد منصور داسې خبرې کوې چې به زه یې بلکل هغه جم کړم بیا به زه نورې خبرې په نه کوم چې طبیعي حال هم ښه دی او د هغې هم ښه دی او د هغې هم ښه دی نو موږ به بیا بکوسه ګوره تا سره د وښو غم شته تا سره د چاردیوارۍ غم زه په سپورټس خبره کوم د سپورټ چې دی وخت کې کم صورت حال دی ته توجه پکار ده ګوره وي چې د کمې سیمې میدانونه آباد وي د هغه سیمې بیا هم د هسپتال ته ضرورت نشته دی دلته کې موږ سره دومره غټ ګراونډونه دي خو افسرانو له استعمالیږي ته دې مازدیګر کې لاړ شه نو د هرې محکمې افسر به پکې واک کوي د هغوی واړه هم پکې واک کوي د هغوی زنانه هم پکې واک کوي موږ عام سړي ته چې کوم دی ګیټ نه کولاوئ او ګیټ چې کوم دی بیا کلاړي ته چې کوم دی واړه خو لبخانه ټول ورځ په دیرو کې کرکټ کوي زموږ ټول ګراونډونه خو په دیرو ما د افسرانو خبره کړه ستا به د عمر تقاضا رنهلته دماغ د کار نه که نه افسرانو بچي ټول هغې کې دي نور خو ته راشي د عمرزو په هدیره کې په قبرونو باندې داسې ټوپونه وایي نه نو ته څه وایې چې هغوی له ټیک کې هغوی له ټیک دی د هغوی نه د قام ته دا کي ګوره زه توجه دغه کومه
دغه خو چې پاغه کې واخره غټ شوی دي مار لړم پکې سکون خوري دا چل پکې وشي دا چل پکې وشي توجه نه نو تاسو چې دا غوي او یو طرف ته چې مغوي پکې ګرځي یو زه ما چې دی وخت کې دا غوي د پاره عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس هغه ټیک دی هغه ټیک دی هغه کې دا غوي ارس روان دي الته کې چې کوم دی د سکواش نور دا زمونږ د پښتونخوا دغه زبر دا تاسو خو د سکواش دغه دوکته نه هغه دیوال چې واغې باندې بال اولې کنه نه هغه بال د مخ سره شلي نو هغه ډیره غټه مسله ده لکه شانته پلستر پکار دی زه مچیو سیمټ لري خو د دوی خو د سپګې نوم ګلنار بیګي مې غو هم چې دیله بټیکه کوي دیله بیا ټینډر کوي دا بکی سمره یو بوجه په لګي یو بوجه نه پک لګ لګي زه چې پټاکی کی وی غاغا ورول پاغه چې ګوره ماته ډیره ماشومان جنکه د پیښور ناراضي سکواش کې ډیر تکړه دي هغه پاغه کې گیم کې نو موږ بال ځان لواخلو بال ډیر قیمتي دي په 15000 او په 10000 او په 5000 داسې دغه قیمت او موږ چې دلته کې دغه کو نو دا دیوال را لوشلی ا دیوال کې لیک شانته هغه ته توجه نشته دي د دې سپورتس کمپلیکس نه په تیر وختونو کې بیډونه ډیر قیمتي دي کې استرالیا دي هغه غیب شوی دي رولر چې کوم دي اتلس رولر د کروڑا روپو دي هغه غیب شوی دي دا د ډي سي ذمہواری ده چې د تحقیقات شي ګوره چې کوم خبره مستقر صاحب خواست چیرې لکه په راتلون کې تاسو چې کوم پروګرام دی د میلمه والا پاغي کې تاسو دغه کول شي خو ټیک تکنی چې بیا لکه منګه په دې باندې خامخا د سپورتس ډیره غټه مسله ده خایو بالکل د سپورتس باندې ډېر خبرې دي ډېر معلومات دغه دی په دې به خبرې کو خو خالد منصور ز تاسو دغه کې بل خبر وړم تاسو سره پته وي چې نن نشپګ میاشت مخ کې د 400 په تورنځو کې درې ځوانان چې کم دنو په ډېر بے دردۍ سره وجلی شي شپږ میاشتې تیر شوې دغه درې واړو ماشومانو تعلق چې کم دی د تنګي سیمې سره یو پکې د بادل صاحب زیو خماد یو پکې عدنانو او یو پکې چې کم دی نو سجاد د وو خويندو یوازنې ورو خماد چې کم دی د واده لکه شل ورځې پاتې وي کال کې شل ورځې پاتې وي چې هغه وفات شو او د روزه کې ول خدای پاک بیا لور کې ورکړه د عدنانم یو لور ده نن ما د غي د خماد او د عدنان هغه رولولې د ډیر تر په درو د مرزو تاړې مخه ته ولاړو نو ما پکې هغه خماد رور په زی پیجندم ما ته یار منګ سره داسې ما خطا سودا غویرونه نو وسدي ویره وینور خو پرېګ د پیسم پینو شو چې زمونږ د درې رونه پسمړ شو ولی مړ شو څنګه مړ شو چا مړ کړل وی کنفیوز یو څوک رالل تر اوسه موږ په دې شپږ میاشتو کې پولیس په دې باندې پی نه کړو خو موږ دا وایو چې دا غوینه موبایل اغستې شوی دی موبایل او هغه موبایل شپږ میاشتې هغه د پولیس په ولقه کې دي اوس موږ له خلک راځي چې په تاسو باندې زمونږ پیسې دي او موږ په هغه واتس اپ کې چې کوم دینو میسیجونه کړی دي زمونږ میسیجونه په هغه کې پراته دي خو موږ ته هیڅ قسمه چې کوم دینو موبایل دغه نه راځي ایو ما 80 لک روپۍ ضرور قرض ختم کو خو ماته دا پته نشته چې 80 لک زما پرور ویو کنه وی زه بیا غو موبایل ګورم او هغه کې به میسیجونه وي چې کوم تړي راځي نو هغه کې وي نو دغه شانته بل وي بیا ما په دې باندې غلیټر وکړه غلیټر کې وي چې په ټول پاکستان کې په اسلام آباد کې چې کوم د دې موبایل پرانځ کیږي نو هغه درې کمپیوټر دي ناغه درې کمپیوټر چې کوم دي ګوره دا زمونږ د کرایم هغه د کیس پولیس ته ګناه نشته دي چې دا درې دغه دی ټول پاکستان دی دغه ځای ته دا موبایل راځي نه په شپږ میاشتو کې زموږ د 400 دغه موبایل نمبر رانغی نو یو خو ګوره شپږ میاشتو شوي او د هغه دریو کسانو ته هم پته نه لګېدلی هغوی موږ له خلکه پیغورونه راکوي پولیس چې کوم دی نو موږ منې کړي یو چې دا بشي نو په شپږ میاشتو کې لکه موږ ته څه پته ولګېدله چې په څه باندې مړ شو لکه ډېره غټه واقعه ده په دې باندې خبره کو خو چې د سپورتس خبره موږ مخکې نه شروع کړو نو په کې لکه شانتي یو دغه اناونسمنت کوم چې سبا د 9 بجو نه تر 8 بجو پورې ماخام چې کوم زمونږه پروګرام وي د لوبو میدان پروګرام پاغي کې به دغه سپورتس افسر چې وي هغه د طرف نه پکې کس راځي او هغه بدل تکي میلمه وي د سبا د 9 بجو نه تر 8 بجو د سوالونو ورته مخې ته کیږي کوم چې د نیوز راوندر دا موږ سوالونه کیخو د چوکیدار کار کوي نه مالی کار کوي دلته کابل راوتل دلته کې چې کم دینو گیټونه بنوي دلته تنګي چې
چې کم دینو تر اوسه چاته دغه شوی نه دي تاسو کړه سوال په شکل میاشت خریړی پکې نه راخته یا نو بس به هیڅ پته نه لګي هغه پیدا رو دومره ګران دي خریړی ها دا سید الف خان ته د کرایم خبره وکړه چې را کرایم شوی دی شپږ میاشتې شوې او تر اوسه پورې د هغې کلو تر اوسه پورې نه پولیس ته ښکاره شوې ده د پولیس یو طرف ته موقف یو ټیم کې دو چې را مونږ چې کله پولیس نه په تازه ورځو کې تپوسونه کول نه هغې چې را کور والا فیملیز والا چې دی هغې مونږ سره هغسې تعاون نه کوي څنګه چې پکار دی دا د پولیس په هغه ټیم کې موقف و بیا فیملی والا وی چې یاره مونږ نه خو چې دوی څه ټیم څه وخت او څه غوښتي دي مونږ ورته اویلیبل کړي دي او مونږ سره خپل پوره دغه کړی خو بیا دوی یو ټیم کې د فیملیز والا چونو دوی وی چې مونږ احتجاج هم کوو مونږ لارم بندو مونږ دام کوو خو بیا د پولیس په یقین دهانه باندې یا پاره خبر باندې چې دوی هغه سیز مؤخر کو دغه ټولې خبرې خو دغه کیس سره تړلې ځان له یو سیز دی خو دا خبره چې یاره لکه د هغې موبایل په هغې موبایلو کې د هغې هغه ډیټا او د هغې ډیټا په ترڅ کې د هغوی د خلکو سره د روزګار حساب کتاب دا ضروري خبره ده په دې باندې خبره کو ورسره دغه خبره چې یاره فرانزیک کیږي په کوم ځای کې او څومره وخت کې کیږي آیا لکه ټیک ته چې د دې به 15 کمپیوټر دی 3 کمپیوټر یا یو کمپیوټر دی خو د اری صوبې د اری ضلع د ار کیس نویت تر به اغسیز او مقص حساب باندې ټیکل کیږي دا سی نه چیرې دی بدلته کې پروت یو الته کې باغه دغه نو دا به د دلچسپۍ پورې منحصري چې آیا زمونږه د دلته کې د انویسټیګیشن کوم حساب کتاب دی یا کوم د انویسټیګیشن وینګ دی هغوی څونه پورې په دې کې خپله ایفیشنسي شو کړې ده د اسلام آباد سره یا د دغې ادارې سره څومره رابطه کړې پولیس والا سره خبرې وکړې نه هغوی وی چې دی کې موږ په خپل هم تلیو او هغه چټۍ کې سلور خي خو هغه چې د 3 کمپیوټر دي او په دې وجه باندې چې کم دین هغه چې نن بو شي او سبا بو شي موږ ته دنیا موبایل لا پرتی دی موږ دې ته نیو رسیدلې نو ټوټې مې نو خو د چې کله بکیږي زدل دا خبره کوم د ډي پی او صاحب نه خوشحالي سرګند کړه ز مطمئنی ته خودله او وی چې ډیر خره سره ملو شو تنګي ډي سپی ته مو وی اس ایچ او مرزه ته مو وی چې په دې کې پوری کار وکا صحیح ده خو بل په داسې حالاتو کې چې کله داسې واقعیات شي نو پولیس اړخ عجیبه طرف تاړي یاره دا د جنې لانجه ده په دې کې چپ شو په دې کې د بې عزتي ده دې کې خاموشي اختیار کا داسې خبر دا مشورې زه د خلکو ته دا وایم خبره وره ګوره لفخان زه ته یو خبره کوم کرایم چې په هر شکل او صورت کې که د غیرت په نوم باندې وي که د شوکې ډاکې په نوم باندې وي که هسې لکه د دشمنۍ په حساب کتاب باندې وي کرایم چې دی د پولیس لپاره چې یو شی ریپورټ شو هغه بیا په هغې کې نشي دغه کېدی د ریپورټ نه مخکې دا خبرې کېدی شي چېرې لکه ریپورټ شوي نه بس خلک په دې باندې خاموشه شي ګوره قتل پس شوی دی ولی سوي څنګه شوی په دې باندې ټولي پښتونخوا نه چې د مسافر او د ارچا په نظر دی دا درې ځوانان دا ډیر دغه شو خو شپږ میاشتې شوې دی وخت پورې چې کم دینو د 400 پولیس په دې کې چورلټ ناکامه چې کم دی هغه مه ترازی او په دې کې هیڅ قسمه چې کم دی ګوره دې کې کس ته ورسېده موبایل هم دې کې برآمد شوی دی د شیرګل نه په دې کې گرفتاریم شوی ده د هغوی دا تور دی چې موبایل هم برآمد شرس شو ماښام دا موبایل هغه واپس ولې ورکړه په کوم موبایل چې خبرې شوي دي نو دې کې یو عجیبه شانتي سین شوي ده په دې بس دا هغه ورځ په بټخیله کې یو مړ شو زه پکې تللی ما سره بل ملګری مو او موږ چې کله هلته فایل کته نو هغې کې موټر سایکل برآمد شو او بیا چې کم دی نه موټر سایکل د چاو نو هغه مړ ښودلی دی چې د چاو او موټر سایکل یې ورته واپس ورکړی دی او فایل یې بند کړی دی او سړی چې کم دی ډېر فایلونه د بندولو کوشش ته ماته ده ووایه چې په دې شپږ میاشتې پیریډ کې چې په لومبۍ ورځو کې کم میډیا د مړو له کومه توجه ورکړې وه یا کوم کوریج یې ولې ورکړو د هغې نه پس د مړو خاندانونو بیا میډیا سره ثابته کړې ده دوی په هغه ټایم کې هم نه وه کړې په هغه ټایم کې موږ د مودۍ چست او ګوا والا خبره کولو ما نن په پروګرام کې هغوی سره دا خبره وکړه له غرونو سره ماهر زموږ هم شکوک او شبهاتو موږ وی کېدی چې موږ د ایشورو چتو یو تاسو په خپه کېږي نو هغوی دا وی چې موږ ته پولیس وی چې تاسو خاموشه شئ تاسو میډیا له مزه تاسو چې کم دی نو دا خبره بار مو باسئ دا خبره چې کمره داسې ده دا داسې ده دې کې دا د واغه ده نو هغوی وی چې اوس موږ ته خلکه پیغور راکوي لکه یو پکې وي ما ته چې وي ژور ارور بدل دی والا نو وی ما چې اوس زه سره څه وکړمه لکه یو خو دې حالاتو کې پیغور نه دی پکار او پکار دا چې ته خو ورته خپل قاتل وښیې که نه خپل بل په کور کې ښځې هر وخت جاړي که نه
خو د ښځو ګوره 3 جنکۍ کونډې شوې، یو پکې د 2 خویندو یو رورو که نه هغه پکې لاړه، بل چې کوم دی ګوره د هغه نه مرګ نه پس ماشوم شي. شپږ هم وینو زیاتي خو نه دی که نه، او بیا په داسې مرګ باندې نو هغه خویندو باندې به څه تېرېږي چې رور هم پسه لاړه او پته تر اوسه ونه لګي. ګوره صرف ورته دوي چې په دې باندې چې کوم دی نو دی مړ شو، بس هغوی به په ارام شي. په هر دغه چې دی خو هغوی نه نو زه هم پوښتنه کوم ته هم پوښتنه کوې چې دا پسه دا ولې دا څنګه دی، اصل وجه څه وه. د خلکو مختلف شکوک او شبهات دي، خو دې کې دومره کنفیوژن دی دې کیس کې. بیا دلته دا هم وایم چې پولیس خو چولټ ناکامه دي، خو دا مخکې ما په دې ویډیو کړې ده چې تر کومې د قاتل په ځان ګوی نه یې کړی که نه، نو دا پولیس دې ته نشي رسېدي. هغه داسې یو گیم کړی دی، یا دغه موبایل چې هغه کس دوی وخلم دی، پولیسو وخلم دی، پولیسو په هغې نه دغه کړي دي، خو د هغې نه هم دوی وایي چې موږ ته څه برآمد شوي نه دي. نو خبرې مقصد مې دا و چې 6 میاشتو شوې تر دې وخته پورې چې کوم دی دغه 3 ځوانانو د قتل پته ونه لګېدله. بل خالد منصور سهار چې زه دغه شومه د سهار مونځ چې کوم دی بېګا د شپې په دیوال باندې 2 رشته دارو جګړه کړې وه په دې ګلزیب کلي کې، او بیا سهار چې مونځ شوی د مونځ نه پس یو پریخ راغلی دی او بل پریخ چې کوم دی په جومات کې ویشته دی. بېګا په سړېرو کې 3 دوستان داسې بهر راوتلي دي او هغې کې یو چې کوم دی نو یو ځای کې مړ پروت دی، بل ځای کې مړ پروت دی، دریم چې کوم دی نو ژوندی دی. نو دغه شانتې نن سبا په چیت بار کې نن سبا چې په وړه وړه خبره باندې نو د لږې مودې راسې دلته کې د کرایم شره چې د هغه ډېره شوې ده په څه ناسه صورت کې، که د شوکې په صورت کې ده، که د دغه په صورت کې ده، د مډر په صورت کې ده، یا که د نور د ډکیتۍ په صورت کې ده، یا د لارې شکولو په صورت کې ده، د غلا غلطۍ په صورت کې ده، د په هر لکه دا قسمه حالات چې نو دا د سور وزو راسې لکه د څه مودې راسې زمونږ په دې سیمه باندې اورال په ټوله پښتونخوا باندې دا شی ډېر زیات شوی دی. په پېښور کې دا قسمه حالات واقعیت ډېر زیات مخې ته رالل، ورپسې په نورو ضلعو کې هم دا قسمه حالات واقعیت چې دا ډېر زیات مخې ته رالل. موږ که د خپلې ضلعې خبرو کوو چې ډي پي او صاحب راغی نو په دې کې لکه د ډېرو خلکو د ډېرو پولیسوالو سره مقابلې وشوې، دغه مقابلو په ترڅ کې ډېر کسان چې دغه پکې زخمیان ونیولي شو راهزن او دا قسمه خلک. الب خان ګوره کرایم چې دی نو دا چې انسان وي نو کرایم به خامخا وي، دا چې کوم ځای کې انسان نه وي نه هلته به کرایم نه وي. چې کوم ځای کې انسان وي هغه که هر څوک دی، که په هر شکل دی، په هر نسل دی، په هر مذهب دی، خو کرایم به کېږي. چې انسان وي نو کرایم به کېږي. بیا د دغه کرایم نوعیت ته کتل دي، لکه اوس مثال په طور باندې دا ته چې کومه خبره کې چې په دیوال باندې جګړه، بیا په جومات کې مرګ، دا سیزونه چې دي نو لکه دا اوس هغه د کرایم سره سره دا لکه هغه چې یو سړی حرامې پیسې وګټي او بیا په حرامه طریقه باندې په نورو حرامو ذرایو باندې هغه خرچ هم کړي، نو دا هغه سیز د دې نه جوړېږي. چې لکه اوس مثال په طور په کار خو دا و چې یاره د دوی توتو مېمه شو، خفګان شو، په دیوال باندې شو، خو رشته دار به وکنه، یا که لکه د دوی ګاونډیانو مونږ دا به داسې ګاونډیانو چې لکه بالکل به د خپلو شانتي. منصور دلته دا خبره کوم دلته کې مونږ پښتون قام چې کوم دی مونږ د ښځو اورو، د ښځو خپل منځ کې چې کوم دی نه لګي په لږه لږه خبره باندې سړی چې کوم دی هغه خبره ووري. نن سبا زیاتره دښمنۍ هغه په زنانه ذات باندې مخې ته راځي. دلته کې چې هغه پښتون نه تپوس کوي نه یاره بس مر خو یا په ښځه دی یا په ځمکه دی چې په دین کوم هلکه کې پسه وجه څه ده، نو لکه د دې به مخه موږ څنګه نیسو. علب خان مونږ په ګوره د ټولو نه که ته وګورې که نه هر کله که تا چېرته کتلي په جنګ شور کې چې کله سړي په جنګ شور شي نو ښځې د کور نه رامنډه کي، غریبانانو لوپټه په سر نه وي، که ویم نو ورپسې راښکې شي، خو هغه راشي چې هغه خپل سړی کور ته دننه کي چې جنګ شور ونه کړي. مونږ دا بلین په زنانو نشو لګولی چې یاره جنګ د هغوی دلسې جوړوي. هغوی به خفګان ګوره خفګان به وي، خو هغه وقتي طور یو خبرې وایي زه تا ته دغه وایم ګوره هغه د هغوی وقتي طور به خفګان وي، د وقتي طور سیز به وي. سړی خو په کار دی چې ګوره الرجال قوامون لفظونه په قرآن کې راغلي دي چې یاره دا سړی چې دی نو دا به دته به فوقیت وي په دې زنانه باندې، دا په څه باندې چې د به عقل جامع وي، د ده به حوصله مضبوطه وي. دی به داسې نه چې لکه دی به اوس د ماشومانو یا د زنانو په خبرو کې هم دی راځي او ډز ډز راشه څه جنګ وکړو، شر وکړو، وجل وکړه. دا ګوره دا زمونږ د خلکو هغه ذهن کې یو غلط کنسپټ ورننه بیا وروسته جاړي بیا خپۍ غورې سو دی بیا راشي. زه خو تا ته وایم که نه چې دا زمونږ د خلکو په ذهن کې یو غلط کنسپټ ورننوتی دی او هغه کنسپټ مونږ ذهني تېر کړی وو چې دا مونږ څه کوو. علب خان دا یو بد عمل دی، دا یو ښه عمل نه دی.
پکار دادا چې لکه نن سبا دا کوم حالات دي د څومره ډیپریشن دی دا څومره مسلې دي په دې مسلو کې خلک اسم ګوره کتب چا پسې په شاته ارن وې په گاډي کې هغه څومره بد غني په دی باندې الان کې به د روډ په منځ کې رواني او د ځانه به خبر هم چې کوم ځای کې رواني خو هغه بیا بد غني دا څه وجه ده وجه دا چې هغه په ذهن باندې دغه نه دي نو زمونږه ګوره د جرګه مرکه د اسلام د دین د تعلیمات ته هم د دې خبرې د پر دي تا ابل د پروفیسور صاحب خبر اوره ده ادریس صاحب د ادریس صاحب خبره پروفیسور ادریس صاحب د تنګي کالج کوم دغه د پرنسپل دی هغه یو بهترین سکالر ور سره دی ډیر بهترین انسان دی پروفیسور ادریس صاحب په خپل سپیچ کې دا خبره وکړه چې زه ته ګوره په قسم سره دا خبره کوم چې ګوره کوم خلکو قران مجید ویل دي او هغه په ترجمه سره نه وینو ګوره د دوی نه به د قیامت پر ورستپوس کیږي دا څه د وجه چې کوم سړی تعلیم یافته نو خو ویم کنه تعلیم یافته دی کنه قران مجید خو لکه ویل چې په اردو نه پیږي په پښتو نه پیږي نه سبا خو چې کوم سړی تعلیم یافته دی او دی په تفسیر سره نه ګوري یا په ترجمه سره نه ګوري نو ګوره ویدنه به تپوس کیږي دا څه د وجه چې په دې کې تا به دا خي تا به د گاونډي حق خي تا ته به د رور حق خي تا ته به د رشته ګوره ته پته لګي احسان څه چیز دی د احسان بدله الجزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله بسی د بغیر د احسان نه نو دې کې څه وي تا چې صله رحمی څه دی صله رحمی مو تدوان رونه وو ته ما سره چې کله ته ما سره خېګړه کې زه کمزورې ما زه په سوجه باندې ستانه کمې ما نو ته ما سره خېګړه کې ټیک شو چې ته ما سره خېګړه کې نو د دې به تاسو ملاويږي د دې به تاسو په دوانه جنا باندې اجر ملاويږي او د ټولو نه زیات په دې کې مهم څه دی په دې کې د ټولو نه زیات مهم څه دی د صله رحمه چې ستا په ژوندۍ کې به برکت وي نو ګوره چې ستا په ژوندۍ کې برکت راغی نو دا ټولې مسلې ستا ور سره حل شوي خو اوس تا ته پته لګي چې صله رحمي بس څنګه کې هغه خلکو سره به صله رحمي کې چې زه تا بد رد ویم او د هغې باوجود هم ته ما سره صله رحمي کې داسې نه چې زه تا سره ښېګړه کوم او ته ما سره ښېګړه کوې نو دا احسان دی دا صله رحمي نه ده صله رحمي دا ده چې زه به تا سره زه به هم د الف خان ښه سړی نه دی زه به زما د کور خلک په ستا پسې بد وایي زه به تا پسې لاره کوڅه کې بد ویم خو ته به بیا هم کور کې به چې څوک ورې پاخه کې نو دوی کره لږ ورولېږې ځکه چې کمزورې دی بال بچهداره دی غریب دی مور پلاري دی یا پلاني یا دغه نو دله به دا به اله صله رحمي وي اوس مونږ په دې خبرو عمل کوو مونږ د دې خبرو نه خبر نو عمل به پسې وکړو مونږ د دین نه ډېر لري ګوره دقه وجه ده دا زمونږ د کرایم دا ریشو چې څومره ورته ور زیاتېږي دا ته چې کومې خبرې کوي چې په تاویلي ماویلي 12000 طالب علمان اسلامیت پیل شو پښتونخوا کې 12000 دې څه وجه کې دي توجه نشته کنه توجه نشته مونږ چې کوم خبرو له توجه ورکوم په هغې پورې نښتي وو بالکل ګرانو کتونکو پروګرام وخت سر ته رسي نننی پروګرام کې چې مونږ کومې خبرې اترې وکړې د سپورټس کمپلیکس د ډیسو د هغې بې حسي هغه هم په ګوته کړله دلته کې څلور ګراونډه دي مونږ غواړو چې تنګي ګراونډ چې کوم دی هغه هم بحال شي او هغه حواله کړی شي دویم چې کوم دی نو دغه د کومه خبره وه 6 میاشتو شوې تر دې وخته پورې دغه درېو ځوانانو هېڅ قسمه پته ونه لګېدله او درېیمه خبره دا کوم چې په وړو وړو خبرو باندې دا شرونه مه کوئ لږ سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ او د زنانو خبرې زه ما به خویاندو میاندو ته دا خواست وي ګوره تاسو خو دې وخت کې چاله پیغور ورکې پردی خبره وروړئ خاوند ستړی ستومانه راشي هغه په دې وخت کې چې کوم دی مزدورۍ پسې وګرځي دیاړۍ پسې وګرځي بچو له یې روړه وروړي او دلته ورته ته دا خبرې وکړې نو دې وخت کې غوسه شي نو خبره پکې ډېر بل طرف ته لاړ شي نو دې نه اجتناب وکړې انشاءالله خو ژوند سباني پروګرام کې به سره بیا په یو نوې ټاپک او نوې موضوع سره زه هم مخامخ کېږم سره د خالد منصوره نو زه درنه اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم د الله په امان ډېره مننه الف خان شرپو ګران اورېدونکو ته زموږ نننی راونډ اپ پروګرام چې تاسو واورید په نیوز راونډ اپ کې زموږ کوشش او هڅه عمداوي چې موږ تاسو ته انفارمیشن درکو یا چې کوم خبرې کوم واقعیت په هغه باندې موږ تاسو سره خبرو کو په پروګرام کې موږ د ټایم د کمی د وجې تاسو کالز چې دي نو هغه پکې مونږ نشو اخیستی د دې لپاره مونږ دا کوشش کوو چې یاره تاسو د پروګرام نه یو شیبه غړې مخکې یا د پروګرام نه وروسته تاسو مونږ ته میسیجز کولی شئ مونږ ته کال کولی شئ مونږ خپل فیډبیک را کولی شئ او مونږ سره خپل رائے چې نو هغه مونږ سره شریکولی شئ که د پروګرام په دوران کې څه مسله خبره تاسو په ذهن کې راځي نو بالکل په ټیکسټ میسیج باندې تاسو مونږ ته هغه کولی شئ تاسو مونږ ته په واتس اپ باندې هغه مسله را لګلی شئ ویلی شئ د خپل نوم سره د خپل
کلی نوم سره بالکل مونږ به نیغ په نیغه ستاسو د نوم سره ستاسو د کلی د نوم سره هغه مسله هغه خبره چې نو هغه به شیر کو. زمونږ مقصد صرف عمده دی چې مونږ تاسو له انفارمیشن هم درکو ستاسو په ذریعہ باندې کوم خبرې چې د چارواکو دي تاسو سره شیر کو او تاسو چې کوم مسایل دي هغه واخلو هغه مونږ هغه خلکو ته ورسو چې کوم خلکو ته تاسو په خپل باندې سوکنه پری دي چې کوم خلکو ته د کوم خلکو په ورونو باندې چې پولیس ولاړ د کوم خلکو په ورونو باندې چې نور داسې بیریرز لګیدلی وي چې هغه ته عام سړی نشي ورتلی نو دغه خلکو ته مونږه ستاسو د आवाज چې دی ورسو نو بالکل تاسو مونږ سره په 0300 90 16 381 0300 90 16 381 په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسیجز کولی شئ موږ سره خپل رائے چې د هغه شریکولی شئ تاسو موږ ته په دې باندې واتس اپ په ذریعہ باندې خپل مسله خپل رائے چې د موږ سره شیر کولی شئ د ټلیفون په ذریعہ باندې چونکه پروګرام ټایم لګوي نو موږ په ټلیفون باندې تاسو کال هر وخت نشو غشته په دغه باندې معذرت خو خپل قربا خالد منصور لور کې اجازه د لوی الله پامان.